زه د ټیمې والو په دې اقدام باندې چې موږ ته دا ډرام را لېږلی دی د دې شکریه ادا کوم. د کوزې د شخېلې خلکو ته زما دا خواست دی چې کوم خلک په لارو باندې پورې راپورې ابادیانې کوي پکار ده چې دا ونه کړي. او زه ټیمې والو ته هم دا خواست کوم، ټیمو صاحب ته خواست کوم چې دوی د دې خلاف اقدام وکړي. ټیمو صاحب ته ما خواست کړی و چې ستاسو سره دا اختیارات شته چې تاسو د ولې نه ابادیانې منع کوئ. او ایسي صاحب ته هم زه دا خواست کوم چې ورور تاسو مهرباني وکړئ، دا زموږ مخبرات ډېره په بېدردۍ سره باندې لاندې کېږي. خلک پکې بیټکونه جوړوي، خلک پکې ډیرانونه جوړوي، خلک پکې د سړک په نامه باندې لاندې کوي. په کوزه درشخېله کې خلکو په ولو او په لښتو باندې ابادیانې شروع کړي دي او ولی مکمل ټپه کړی. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بادرشیر افغان دی، د کوزې درشخېلې اوسېدونکی یم، یو سماجي کارکون یم. زه د ټیمې والو په دې اقدام باندې چې موږ ته دا ډرام را لېږلی دی د دې شکریه ادا کوم. او په روز کال موږ درخواست ورکړی و چې هغه زوړ ټیمو صاحب چې و هغه منظور کړی و، نو د کوزې درشخېلې دپاره هغه 4 ډرامان منظور کړي وو چې په هغې کې دا یو موږ ته میلاو شو او 3 زموږ دوی ته باقي دي. په هغه 3 کې یو موږ غواړو د رامیټۍ دپاره، یو د میراثۍ دپاره او یو د بر پلو دپاره. په کار ده چې هغه 3 ډرامان هم موږ ته راولېږي چې د کوزې درشخېلې دا ضرورت ترسره شي. د دې نه علاوه زه د ټیمې والا چې کوم د لارې کوڅې پاکوي لښتو والا، دوی ته خواست کوم چې دوی به دا ټوله کچره راوړي دې ډرام ته به یې اچوي. او د کلي چې کوم خلک زموږ اوسېدونکي دي د هغو نه دا هیله لرم او تمه ترې لرم او دا ورته وینا کوم چې دوی چې کومې پیمپرې را اخلي په سرو قبرونو کې اچوي او یا د بل چا دروازې ته اچوي، یا ولې ته اچوي، یا لښتي ته اچوي. د دغې په ځای د دوی مهرباني وکړي، دوی د تیلې ډکۍ راوړي دي او دا د دې ټیمې په دې ډرام کې ور اچوي. بل دا ده چې یاره کوم خلک چې کچرې ولو ته اچوي، نو د هغې کې بیا دا مسله را پیدا شي چې یو د ولو نه څخه بین خیږي، دویم ولې ډکېږي. د ولو د تشولو زموږ سره څه پروګرام نشته. موږ په روز کال دا ولې تشې کړې وې، نو په دې باندې زموږ 1,03,000 روپۍ خرچه راغلې وه. نو دا خو ټیمې وال خواران دا نشي دغه کولی، برداشت کولی هم نشي او هغو له څوک دا پیسې ورکوي هم نه. نو زه ټولو خلکو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړي زموږ سره په دې کې تعاون وکړي چې دا کلی پاکي موږ به پرې ښایسته ښکارېږو، که چې دا کلی ګندی موږ به پرې ګنده ښکارېږو. زما بل د ټیمې وال نه دا خواست دی چې دوی ته ما یو درخواست ورکړی و، زما هغه درخواست د دوی سره د ټیمو په دفتر کې به موجود وي، دوی دې وګوري چې په کوزه درشخېله کې خلکو په ولو او په لښتو باندې ابادیانې شروع کړي دي او ولی مکمل ټپه کړه. نو ما درخواست د دې دپاره ورکړی و چې که د زړو آبادو خلاف اقدام کوئ یا نه کوئ ستاسو مرضي، خو په کار دا ده چې نوې آبادیانې په کوزه درشخېله کې څوک په وله باندې ونه کړي، وله ټوله خلکو لاندې کړه. نو په کار دا ده چې سرکار په دې کې مداخلت وکړي. ټیمو صاحب ته ما خواست کړی و چې ستاسو سره دا اختیارات شته چې تاسو د ولې نه آبادیانې منع کوئ. نو دوی کولی شي چې دا آبادیانې منع کړي، خو بیا ټیمو صاحب ما ته دا ووایي چې ایریګیشن والته هم ووایه. نو ما یو درخواست ایریګیشن وال سره هم جمع کړی دی. نو زما د ستاسو د شاهین نیوز په وساطت باندې دغه ایریګیشن والته هم خواست دی. په کار ده چې دوی د دې ولې دغه وکړي، معاینه وکړي، راشي. او په کار دا ده چې نوې آبادیانې په مکمل ډول باندې منع کړي چې په دې باندې خلک آبادیانې نه کوي. بل د کوزې درشخېلې خلکو ته زما دا خواست دی چې کوم خلک په لارو باندې پورې راپورې آبادیانې کوي په کار ده چې دا ونه کړي. او زه ټیمې والو ته هم دا خواست کوم، ټیمو صاحب ته خواست کوم چې دوی د دې خلاف اقدام وکړي چې خلک به په لاره باندې پورې راپورې آبادیانې نه کوي، لاره به مکمل د قبر به نه جوړوي. په کار دا ده چې دا سرکار په دې کې مداخلت وکړي. او ایسي صاحب ته هم زه دا خواست کوم چې ورور تاسو مهرباني وکړئ، دا زموږ مخبرات ډېره په بېدردۍ سره باندې لاندې کېږي. خلک پکې بیټکونه جوړوي، خلک پکې ډیرانونه جوړوي، خلک پکې د سړک په نامه باندې لاندې کوي. نو په کار دا ده چې ایسي صاحب د دې خلاف دا تجاوزات دي، د دې خلاف ایکشن وکړي. نو زه ټول ټیمې والو شکریه ادا کوم، د ټیمو صاحب شکریه ادا کوم او د خپل کلي د خلکو نه دا خواست کوم چې وروڼو مهرباني وکړئ، په لارو باندې آبادیانې مه کوئ. کم خلک چې 2 فوټه لاندې ځای نه پرېږدئ، نو له پاسه به 4 فوټه ججم نه راوباسئ. په کار دا ده چې ته 2 فوټه ځای لاندې پرېږدې، بیا چجه راوباسه، چې لاندې ځای په ځمکه څوک نه پرېږدي بلۍ به نه راوباسي. نو زما د کلي خلکو ته هم دا خواست دی چې وله دې نه لاندې کوئ، لارې دې نه تنګوئ. او ټیمو صاحب ته مې دا خواست دی چې هغه د دې خلکو چې کوم خلک ولې بندوي آبادیانې پرې کوي، د دې خلاف ایکشن وکړي. او ایسي صاحب ته مې دا خواست دی چې دوی مهرباني وکړي، دا مخبره خلک لاندې کوي، په آینده کې به زموږ خلک د قبر د مسئلې سره مخ کېږي، نو دوی دې په دې باندې ایکشن وکړي. نو زه یو ځلې بیا د شاهین نیوز شکریه ادا کوم او د ټیمو صاحب شکریه ادا کوم چې موږ ته دا ډرام را لېږلی دی
او زما ته دا تمه ده چې کوم درې نور هم زموږ د دوی سره امانت پاتې دي په کار ده چې دا موږ ته راولېږي. نو ستاسو نه یو جهان مننه کوم. ډېره مننه.